یو واقعه درته وایم د بیت الله شریف. یو عیسایانه ښځه ده چې خاوند یهودي دی او که خاوند عیسایي دی، خو خیر دواړه غیر مسلم دي. دوی وایي چې مونږ د امریکې نه هغه ځای نه مو ټرانسفر وشو، لکه ډیوټي په جده کې ولګېده. جده کې جده یو 100 کیلومیټر، هغه زمانه کې خو 76 کیلومیټر جده وه، اوس ښار لږ کولاو شوی دی، بندرګاه جوړ شوی ده. نو یو 100 کیلومیټر ته کم ویشته مکې مکرمې نه کم ده چې خلک عمرې حج لګي نو په جده باندې پخوا به بحري جزونو کې تللو، هوایي جزونو کې. نو جده کې هلته تیرو کوم نه دي ډېرې زیاتې، هلته زمونږ تقرري وشوه. وایي مونږ به بار داسې وتو، بازار کې هم چکر لګو، نو ګرځېدو به نو داسې ناشنا خلک به مو لیدل چې ناشنا جامې چولې دي، او ښځو هم سپینې جامې چولې دي، او سړو هم 2 څادرې ځان نه تو کړي وي، او سر یې سرتوري، او یو ناشنا غوندې چغه هم لبیک وایي که نه، اوازونه هم کوي. یو ځل مې خاوند ته وایي چې سړیه دا څوک دي؟ دا په مسلمانانو کې کم قوم دی، دی خو کېړې میړې چولي، چپل او سر یې سرتور دی، او 2 څادرونه تو کړي، او ښځو هم مخصوص لباس مخ کاراو. دا کم قوم دی لکه هر مذهب والا کې یو قوم وي. خاوند وایي چې نه دا دوی کې قومي خبره نشته، دا دلته کې د دوی یو میله لګي کال کې یو ځل په دې مکه کې تهوار میله، نو دوی چې هغه میلې له راځي نو دا لباس اچوي او دا چغې وایي. چې څوک هم دې میلې له راځي، نو د انګریزان خو دغه شوقیان دي رسېل. وایي ما دې خاوند ته وایي چې دې میلې له نه ځو مسلمانانو، وایي نه په هغې پابندي ده، په هغې باندې غیر مسلم نه پرېږدي هغه کلي ته. او واقعي چې کله بیا الله بوځي نو هلته بورډ لګېدلی دی، نو په هغه بورډ باندې لیکلی چې ممنوع الدخول لغیر المسلمین، نو انټري فار نٹ مسلمس، چې کم غیر مسلم دی نو هغه به دلته نه داخلي، نو هغې په بل طرف ته وایي صرف مسلمان به داخلي. نو زه هلته د الله شکر ادا کوم، شکر دی خدایا چې مسلمان یم، چې د بیت الله ته خو ځو. نو ما ته مې خاوند وایي چې دلته غیر مسلم نه داخلېږي. وی ما ورته چې موږ څوک وجدي خو نه، دا لباس به واچو، که وپېژندو واپس به هم کي، او که ویې نه پېژندو ور به شو. وی ما هم د هغه ښځو په شان سر نه سپین رومال تو کو، برقه مې واچوله، او زما خاوند هم هغه 2 څادرې واچولې. ټکسي مونې وایي چې موږ مکې ته ځو، وی ټکسي کې کېناستو، په لاره وړو چا تپوس ونه کړ، مکې ته لاړو. اوس میله کې ګورو چې څنګه میله ده د مسلمانانو. وایي چې هلته لاړو، نو هلته کې خلک چې کم خوا تلل، موږ هم ورپسې تلو، نو یو دروازې وې په هغې ور دننه شو، موږ هم دننه شو. په دروازو تلل، یو برنډه وه، په برنډه کې برنډې نه لاندې کوشو بله برنډه وه، بله نه بله وه. هغه زمانه کې 4-5 برنډې وې، اوس شکل د جومات بدل کړی. وی لاندې یو میدان و، هلته ټول خلک کوزېږي، موږ هم کوز شو. وی میدان کې چې موږ کتل، یو کوټه ده او پې توره ټوکړه د پاسه پرته ده، تور غلاف، او دا ټول خلک هغې نه تاویږي. وی مونږ یو غاړې ته ودرېدو چې دا تاویدل څنګه به یو دا څه مسله ده، دا دې کې وی مونږ وی که په دې کوټه کې چېرته چا قبر دی، خلک دې قبرونه دي، او دا مسلمانان جوړ دی، قبر نه تاویږي، دې قبر نه به څه غواړي. نن سبا خو قمقل خلک د قبرونو نه غوښتنې کوي، حالانکه غوښتنه به صرف د الله د ذات نه کوي. خلک تاویږي تاویږي تاویږي. وی اوس مونږ سوچ کوو دې کوټې ته ګورو، زه ودرېدم یو سا غاړې ته، او زما دا خاوند هم یو غاړې ته ودرېده، دا انګریزه ښځه وه، یو دا خاوند دی. وی چې ودرېدو او دې کوټې ته مونږ کتل، مونږ خو دا د دې سره سم به یو دې کې به چا قبر یا څه وی معلومات به الو، خو چې اوس ما کتل نو زما باندې د داسې اثر پرېوت دا ښځه وی چې زما دا سترګې نیغې نیغې دې کوټې ته مخامخ دي، بس یو ناشنا اثر په ما پرېوت. او دې کوټې ته نیغ نیغ ګورم، او د دې کوټې سره مې یو بس تعلق بس روان شو، او د دې کوټې دا اثر مې په دې زړه ته، په دې سترګو نه زړه ته روان دی، او یو کیفیت د زړه بدلېږي، اوس لګیا دی، انقلاب دننه روان دی، او داسې حال دی په ما چې زه سترګې اړوم نو مخ هم د دې کوټې نه نشم اړولی. یو اثر را باندې پرېوت، یو نفسیاتي اثر.
یو دینی اثر یو روحانی ارث چې ورته وایو یو کنیکشن زما ولګېد د دې کوټې مبارکې د وجې نه او زه ورته نیغ نیغ ګورم داسې سټ اړم چې خاوند ته وګورم وایي دومره مې سټ نیغ د چې سټ مې تاویږم نه وړکې ویم چې دا کوټه خو څه بل شان کوټه ده دا هوامه کوټه نه ده دې کوټه کې خو څه چل دی دې کې خو څه کشش دی انګریزان خو خدای مني ګاډ ورته وایي الله مني یهودیان هم خدای مني ګاډ ورته وایي الله ورته وایي مونږ وایي دې کې خدا الله تعالی څه خاص شی دی په دې کوټه کې دې ته ګورم او ناګانه مې زړه نرم شو د زړه دننه دنیا بدله شوه انقلاب زړه کې راغی او سترګو نه اوښکې روانې شوې او ما ته دا ښکاري چې دا کوټه رښتونې هر شی چې دی خو داسې رښتونی شی دی بس ډېر سات سترګو نه اوښکې ځي او خلک چې چغې وي هغه اثر هم را باندې کېږي هلته کې خلک لګیا دي چغې وي هلته خو ټوله دنیا لګیا ده خدای ته او ته به پوهېږې که په هره ژبه کې دی خو چې تاویږي او چغې وي او سترګو نه اوښکې بهېږي ته به پوهېږې چې دا الله ته جاړي ځان له سر کوي د جړا سر جدا دی بیا ستا مخ کې یو سړی الله ته جاړي که ته ډېر سخت دله مې خو ستا په اړه به خامخا هغه اثر کوي لوړ دنګ دی او که لنډې دی او که ښځه ده او که سړی دی او که بوډا دی او که کمزوری دی او که بادشاه دی او که ګدا دی یو شان تاویږي او ډېر پکې جاړي او ډېر پکې ما طواف کوو یو بوډا غوندې بابا و هملې داسې ټیټه وه دا شاده قمله ټیټه وه بلکل او کونټه یې ورسره وه او ده به وې بوډا و داسې غریب ګرځېدی نه شو ده به الله 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 بل څه وې نه نو ما خپل یو مر دلته مې راشه مې د ده دا چغه به خدای نه قبلوي دی غریب د کم نه راغلی دی دی خو د ګرځېدو هم نه دی دا اواز به الله نی دا به الله نه قبلوي قسم د الله په ذات الله د مور نم په خپلو بندګانو ډېر رحم کوونکی خو مونږ الله سره نشم ویلی درته مونږ مستی کوو دا به ووایو مونږ جومات پورې ګیرې پورې پټکي پورې شریعت پورې اسلام پورې شعائر الله پورې داسې خبرې خولې نه وباسو چې هغه د مستۍ خبرې دي رونو قبر لزو الیه ترجعون اخیري زمونږ تلل رب العالمین لدي خلقو د الله په نوم قسم په خدای څه نه دي کړی هغه مقدس خلق چې د هغې په ایمان خدای مونږ له نقشه جوړه کړې ده د الله په نوم یې سرونه نه دي ورکړی بچي نه دي قربان کړی او الله سره مینه دی خدای زمونږ پیدا کړي بهر کې زما ورونو دا خلق تاویږي جاړي چغې دعاګانې چې لاس پورته کړی څوک څه وایي چې لږ ساعت تېر شو ما داسې دې خاوند ته وکتل داسې سټ مې راته وکړو وایي دا خاوند مې اوس جاړي یو شان بق بق دی بیت الله ته ګوري او جاړي ما د مړې سړی څه محسوسې وایي ما ته وایي ښځې ته څه محسوسې وایي ما ورته چې زه خو دا محسوسوم چې دا کوټه هر څه چې دی خو دا رښتونی شی دی ته څه وایي زه هم دا وایم چې ښځې زه خو دا محسوسوم چې دې کوټې والا دین هم رښتونی دین دی زه هم دا محسوسوم سړیه څه کوو یاره د دې دین کې داخلېږو بس دا خو سړی ځان ته راکاږي لکه د مقناطیس دی خو زموږ په زړه کې انقلاب راوستو دا خو موږ خو ټول په غفلت کې وخت تېر که پیسه ده او دولت دی او زناکاري ده او شرابونه دي د خلک خو الله ته تابعېږي او چغې صرف الله ته وایي صرف الله یادوي د دې زړه کې الله پروت دی د دوی زړونه د الله کور دی د مسلمان زړه سړی پکې داخلېږو نه بلکل یو کس ملکه ډو یو نو انګلیش پیژن انګریزی باندې پوهېږې او پوهېږم دلته راشه یو خبره درته کوو زم کافر دام کافره ده کافر دی مونږ په یو بل مقصد راغلي وو تماشې له مونږ وی دا به یو میله یې هغې کې شرکت به وکړو خو بس مونږ ته اسلام او کلمه وښایه مونږ مسلمانېږو هغه سړي راته هلته کلمې طیبه شهادت په هغې یې پوه کړو بیت الله په مخ کې او الله مونږ ته ایمان نصیب کوم هلته دا ښځه وایي وی که دنیا تاسو چاڼ کړه نو پیدا به نه کې زه او زما خاوند هغه خلک یو چې صرف د بیت الله په کتو مونږ ته ایمان را نصیب کړی جعلنا البيت وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود دا کور پاک وساته عبادت والا دپاره دا کور نه دی ابراهیم هم دعا کړې ده الله وی دا امن ځای
د اطمینان د سکون دی، بار بار به خلک ورته راځي. بهر کې فرشتو، بیا آدم علیہ السلام، بیا شیث علیہ، بیا ابراهیم علیہ السلام، او هغې نه پس بله جمعه که الله جون راکړه دا باقي د بیت الله شریف او د حضرت ابراهیم علیہ السلام متعلق څه خبرې دا بله جمعه درته بیان کړم.